وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. کله حساب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ونیسي نو څنګه چې خپل د کور د برخو سره ترتیب کوي هماغه ترتیب دې سره کولی شي. ټوله ځان ته ساتي خوراک د پاره هم جایز ده، نیمه ساتي هم جایز ده، که درې حصې کوي یو خپلو رشته دارو یو غریبانو د پاره یو ځان له ساتي هم جایز ده، او که ټوله صدقه کوي نو هم جایز ده. ټولو څنګه چې ستا اختیار او خوښه وي هغسې ورسره کولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مسله خو چې کومه ده هغه د قربانۍ پورې ده چې قرباني څو پورې شوي نه یا پورې نوکونه او ویښته وانغستی شي. خو که تاسو هلته کې اخلی نو بس واخلی، ګناه خو پکې نشته دی، خو ثواب په دغه کې دی چې ستاسو قرباني څو پورې نه وي شوي هغه وخته پورې وانخلو. نو سبا پورې صبر وکړئ، قرباني چې وشي نه بعد خپل ویښته نوکونه واخلئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د ده اصل اعتبار د ده د رهایش دپاره دی. که د ده رهایش دلته کې وي نو بیا قرباني نه ده شوې، او که نه رهایش هلته افغانستان کې او دی دلته کې په مسافرۍ باندې پاتې کېږي نو بیا قرباني شوې ده. که د ده بچي واړه کور والا دلته کې وي پاکستان کې وي قرباني د هلته کړي نو بیا قرباني ونه شوه، او که نه دی صرف یوازې دلته دی مسافرۍ باندې او بچي هلته دي نو بیا قرباني شوې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. او یو قرباني د خپل د مرحومینو د طرف نه کول دا جایز دي، خو داسې نشي کولی چې یوه قرباني د ډیرو مرحومینو دپاره کړي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګډ کړی دی د ټول امت لپاره نو هغه د هغې خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بل هغه قرباني کوونکي څوک دې ته هم سوچ پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قرباني د ټول امت د موجوده او د را روان وختولو دپاره کوي، خو هغې خصوصیت دی او د هغې حیثیت ډېر اوچت دی، هغې ته موږ نشو رسېدلی. موږ د هغې د ادنا صحابي د هغې د خپو خاورو ته نشو رسېدی، نو صحابه کرامو ته نو بیا د رسول الله علیه وسلم درجه ډېره اوچته ده. نو موجوده وخت کې چې څوک خپل مرحومینو دپاره کوي نو یو ژوندی کس مثلا تاسو یې نو تاسو به بطور وکیل شئ، قرباني به ځان له وکئ او ثواب چې دی هغه به د ټولو خپل مرحومینو ته ورسوئ، نو داسې جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دې ته روژه نه ویل کېږي، هغه دا ده چې سنت طریقه د رسول الله علیه السلام د لوی اختر په ورځ دا وه چې د اختر لمونځ نه مخکې به یې خوراک نه خوړلو، او د اختر لمونځ به یې چې وکړه هغې نه وروستو کله کله یې داسې هم کړي دي چې قربانۍ غوښې پورې انتظار کړی دی، کله دا ده چې لمونځ پسې متصل د کجورې خوړلي دي تاک یو درې پنځه اووه دواړه طریقې مسنون دي، او دې ته روژه نه، دې ته به صرف امساک یعنې خوراک څښاک نه ځان منع کول، او ضروري نه ده چې ته سحري کې پاسې، سحري کې تهجد له پاسه په دې نیت مه پاسېږه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې کله د څاروي عمر پوره شي 2 کاله نو د هغې نه پس بیا غاښونه کوي، غاښونه یې بیا کېږي، مطلب هغه غاښونه وغورځوي 2 هغې نه بعد نورې کېږي. او کوم څاروی داسې وي چې هغه تا خپل کور کې ساتلی وي او د هغې 2 کاله پوره کېدلو نه پس بیا هم غاښونه یې نه وي کړي نو د هغې قرباني کېږي، ځکه چې تا ته کور کې ساتلی وي او د هغې عمر درته پته وي. خو چې بهر نه چا نه اخلې نو بیا د هغې شرط دا دی چې علامت یې دا دی چې دا غاښونه به یې غورځېدلي، غاښونه به یې کړي، ځکه سوداګر نه چې ته اخلې نو هغه تا سره دروغ هم کولی شي. اوس که د غاښونه نه دي کړي نو بیا مطلب دا دی چې د عمر کم دی، چې عمر کم دی قرباني پې نه کېږي. بس طریقه دا ده چې دا به واپس کوي او بل څاروی به واخلئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې سوداګر د خپل کور څاروی بیا خیر دی، خو که بار نه یې اخیستی وي نو د سوداګر څه پته لګي، کېدای شي دی دوکه کوي. ما ډېر داسې کتلي دي چې هغې پې قرآنونه هم کوي، قسمونه هم پې خوري، د هغې عمر دومره نه وي، عمر یې دومره نه وي، مطلب پوره د قربانۍ چې کوم شرایط یې نه پوره کېږي، او هغې پې قرآن هم کوي، او ښه باشره کس به وي، ښه ښایسته ګیره به یې هم وي، ښه ظاهره باندې به د هغه سنتو باندې برابر هم وي، خو به کي دوکه. نو دې وجې نه د غاښونو ته کتلل غواړي، که دې کې فرق وي مطلب غاښونه نه وي کړي نو بیا داسې څاروي نه ځان ساتئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. عمان د جنسۍ کې دا شانتي شمالي وزیرستان کې او دلته د بوډ بازار کې چې کوم د افغانان دي اختر نن کړی دی، لمونځ یې هم کړی دی، قربانیان یې هم کړي دي. الله دې دې ټولو ته هدایت وکړي، په پاتې کېږي کوم ملک کې د هغې اصول و ضوابط او د هغې هر څه نه مخالفت کوي.
شرعان خو د دې نه قرباني وشي نه یې مونځ کېږي خو پته نشي چې دې څه ترتیب سره دا جاري ساتلې ده د ملک قاضي هغه له اختیار دی چې هغه اعلان وکړي او د هغه په اعلان باندې روجه ساتل د هغه په اعلان باندې اخترې کول قربانۍ اختر کول دا د هغې سره تعلق ساتي اضافي ځان له یو ځای علاقې خلک را جمع شي چې مونږ اختر کوو یا قربانۍ والا اختر یا ورکوټې اختر دا مناسب نه ده الله دې مونږ ټول پوه کړي الله دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي